جوړ کړي. الله دې موږ خبیث النفس انسانان نه ګرځوي. دا انسان چې داسې مرتبې کې وو چې د هر چا صفت ته وکړي دی وایي پرېږده دا د سړي زوی نه چې د چا مدحه کوي دی نه مني، ولو که هر څوک وي دی د چا مدحه نه مني. او که چېرته د چا زم بیانې که هر څوک وي چې بس دی مټې رابړوي ته واچوه دا چای د نقل را نږدې که چې څه خوند کوي. نو دا خبیث نفس انسان د الله دې موږ له دې نه وساتي. دا یو له اسبابو دی د حسد نه دا هم ده. یو له اسبابو نه د خوف من فوت المقاصد چې په رتبو کې ډېر وي. دا مثلا وزیر صاحب سره چې یو سړی لږ نږدې کېږي نو د عادي نورو له ده سره حسد پیدا سي چې والله لکه سې وینیوله. دا یاد ساته په دې پوه سه. ابراهیم ابن ادهم لیکي په سید الخاطر کې ابن جوزي رحمه الله ته روایت کوي په دې یقین ولره الله په تقدیر کې لیکلي چې د وزیر صاحب سکرتر کېږي به د چا پلار دې نسي کولی الله به دا نافظ کوي. خو که الله تقدیر کې نه لیکلي چې د وزیر سکرتر کېږي به قسم په الله چې ټوله دنیا په د بله خوا راواوړم کسي نو چېشته زورونه وهې. کله چې یو څوک وزیر سره کینی، رئیس سره کینی، شیخ سره کینی، امیرالمؤمنین سره کینی، والی سره کینی، نو هغه بل ما تحت باندې ولا لکه سیوې ګټله. نو دلته خوف د مقاصدو، خوف د فوت د مقاصدو چې راسي بس دلته حسد باعث جوړ سي. حسد ورسره ونیسي. کله چې یو استاذ وي یو شاګرد ډېره مینه ورسره کوي، یو شاګرد سره ډېره مینه کوي، دیم ځان سره ګرځوي چې بل شاګرد چې دی وي ولا لکه چې د استاذ سره نزدېکت مرتبه خرابه شوله لکه چې له مانه لاړله. دا هم له اسبابو د حسد نه ده. الله دې موږ او تاسې له حسد نه وساتي. علما وی د حسد دپاره د تداوي دوه مسلې دي، یو علم ده یو عمل ده. بس دغه خبر کوم څنګه حسد ختمیږي. حسد دې په زړه کې پیدا سو دا یو اور ده، دا اور ګل که تباه کوي دی هلاکوي دی. یوه لاره یې دا ده په علم یې ګل که. څنګه یې په علم ګل که؟ په دې پوه سه چې حسد ته چې چا سره حسد لري محسود ته یوه تاوان هم نه کوي. تاوان تا ته کوي، هم په آخرت کې تاوان درته کوي هم په دنیا کې. ګورې مسلمانانو ورونو د آخرت تاوان یې دا ده. اوس مثلا دا سړی د زه له ده سره حسد کوم، ده باندې الله نعمت کړی، علم یې ورکړی، وزیر کړی ده، رئیس کړی ده، معاون کړی ده، زه له ده سره حسد کوم. نو حسد خدا معنا یعنی زه په دې ناراضه یم چې الله ولې دې ورکړي. دا د الله قضا ده که نه؟ د موږ د عقایدو مسئله ده. د الله په قضا باندې رضا واجبه ده. ته د الله په قضا باندې ناراضه یې. ګورې مسلمانانو ورونو ډېره خطرناکه مسئله ده. راځئ نن دا عهد وکړو چې دغه وزارت او په ټولو وزارتونو کې په ټولو مناصبو مدرسو مکتبو پوهنتون کې هر هغه ځای کې چې د چا له چا سره په رتبه باندې حسد ده راځئ موږ دا عهد د الله عز وجل سره وکړو. په دې باندې پوه سو چې زه په دې ناراض یم چې دی ولې والي سوی، ولې مدرس سوی، ولې شیخ الحدیث سوی، ولې دس سوی، ولې دس سوی. خدا خو الله فیصله کړې ده. نو چې د الله عز وجل فیصله سوله چې ته د الله عز وجل په فیصله باندې ناراضه یې، نو لکه ته وایې چې ولې د الله دا کار کړی ده، نو خو د الله په قضا باندې راضي نه سولې، د الله په قضا باندې نه رضا. ډېره خطرناکه مسله.